अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद लरम چې تاسو ټول ټیک ټاک خیر خیریت سره به چې هر څه ته کې خوشاله او آباد وي. ما د ویلی ش رابعه قیوم د پروګرام 96 رنگونو سره او بالکل چې سونه اف ام 89.496 فریکوئنسي باندې تاسو زموږ غږ دا وخت لایو اوري او د سره سره تاسو به اپډیټ کوو چې د خیر موږ فیسبوک باندې هم لایو راغلی یو. فیسبوک ته بلار شي چې فیسبوک کې بسر ځای کې لیکي سونه پښتونخوا نو زموږ خبرونه یعنی زموږ د پروګرام چې کوم دی را تاسو واقعي لایو هم راشي نو تاسو بیا لایو اوریدو سره لایو کتل هم شي. بالکل چې چونکه गप शप रोज़ाना प्रोग्राम्स की ज़रूर कोशिश दारी जिस तरह बारे हेल्थ टिप्स हम रोडू हेल्थ टिप्स ने अलावा दासी मौजूद दासी टॉपिक्स हम रोडू बागे बाने हम गप शप बोलेगी वो चूँकि वो मॉर्निंग शो दा बिया मॉर्निंग शो सरा सरा कता सो को रिजियो एंटरटेनमेंट शो हम दनु लिख देर वर्ष इंसान एंटरटेन हम शी और सहर दिन हुई हर सहर कल तासो गोरे ओ कल नूर राउजी का ना नवीदा द नवी उम्मीदों सरा और द नवी गोल सरा द नवी विजन सरा د نوی ټارګټ سره تاسو ژوند ته چې کوم دی هغه راځي او د هر روز یو نوی کہانی یو نوی سټوري چې کوم هغه تاسو مخې ته راځي. خو امید باندې چونکی دنیا قائمه ده بیا پکار هم د غری چې په ژوند کې خامخه امید مونږه ساتون ولا به مونږه په ژوند کې مخ کیږو. تاسو وګورئ جنو انسان لګوندې ناکامیاب شي یا په ژوند کې لګوندې راسي مشکلات راشي نو انسان وي زمونږ زړه چې کوم دی نو هغه په یو ځای کې ودرېږي یا زمونږ زړه بیا مخ کې کېږي نه چې مونږ یو فیلډ کې چونکې ایډمیشنز واخلو یا لګوندې مخ کې لاړ شو یو دوه قدمه او بل څه ټارګټس وغیره چې کوم دی هغه خپل ژوند کې چې کوم دی اچیو کو. خو حالانکه داسې نه ده پکار چې مونږ بیا د ژوند نه بالکل چې کوم دی شاده شو یا مونږ بالکل دغه ووایو چې یاره مونږ ناکامیاب شو یا مونږ ژوند کې لاست کې پاتې شو بلکې دا واړه سټرګلز دي دا واړه سيزونه چې کم مهنت کم سټرګل انسان کوي نو هغه رو مخ کیږي. بالکل جی موږ فیسبوک باندې لایو یو سنو پښتونخوا پیج باندې تاسو موږ لایو کتلی شي. تاسو وایي کنه कि क्या हुआ कि राबी की मैं सुबह और पहले ही घंटे में जो है ना लाइव आ चुकी है फेसबुक पे. तो ऐसा है ना कि हमने कहा कि चले आज थोड़ा सा चेंज करते हैं ना नो चेंजेस पे कि मुंगा दाव को मुंगा शुरू के पर फेसबुक बाने लाइव रागु नो تاسو هم मुंगा फेसबुक باندې لایو چې کوم دی هغه جوین کولی شي دا وخت چې څومره زموږ رونه خويندري خپل آیډیز نه هم مخکې فارورډ کې چې پته ولګي رابعه قیوم دا وخت لایو د ټول بچ څومره زموږ اوریدونکو دي زموږ مینوال دي هغه ټول به خیر موږ جوین کی پروګرام کې او پارټیسیپیشن بچ کوم دی هغه خامخاو کی هر سحر چونکی یوه نوی اپورتونټی سره نوی موقع سره تاسو ژوند راځي. اکثر زه تاسو پروګرامز کې وایم چې زیات تر خلک داسې هم یغي چې موږ ته په ژوند کې موقع نه ملاويږي خو موقع هر سحر تاسو په دروازه باندې درېدلی وي تاسو نوکینګ کوي چې دروازه کولې मैं आपकी वही अपॉर्चुनिटी हूँ जस्ता هغه موقع یم چې کوم تا د ډیر ټایم نه هغه لپاره سټرګل کړی او تاسو او شوی نه ده خو نه تا خپل چې کوم ده تر دروازې پورې راغلی ده. خو بیا بهترین انسان خصوص ول انسان هغه چې هغه دغه موقع نه سنا فائدہ واخلي بجای دا چې هغه یې نور روزی دیدی कि तो ये दिन भी ऐसे गुजर जाए. तो ज़िंदगी जीने और ज़िंदगी गुजारने में जो है ना फ़र्क होता है. ज़िंदगी गुजारना ऐसे कहते हैं कि सुबह उठे और शाम को जो है ना फिर सो जाए और रात को जो है आंखें बंद करे फिर सुबह उठे फिर सो जाए और खाए पिए बस ये और कोई मकसद जो है ना ज़िंदगी में नहीं होता. वो कता सो को रेजिनो ज़िंदगी ژوند کول اصل کې دار چې مقصد دی په ژوند کې وي صرف و سحر پاسېدل نه بلکې سحر انسان پاسي منځو کې تلاوتو کې هغې نه بعد خپل یو پراپر روټین چې کوم دی هغه فکس کړي چې نن روز کې به زه کومه یا نن روز کې زما کم ایکټیویټیز دي کم کارونه دي جو कि मैंने सरंजाम देना है ना. और इसी के साथ साथ चूँकि मॉर्निंग शो زما کوشش داري 96 رنگونو کې چونکی پتا سو باندې رنگ دې ردي خایس او خلاص تاسو په आवाज باندې دا او تاسو په مینه محبت باندې تاسو پروګرام کې لایو کالز هم کوي زموږ لایو کال نمبر 095250 یو سلور درې باندې د خیر تاسو لایو کالز راځي 09152544143 पे आप लोग लाइव कॉल कर सकते हैं. दिन अलावा जी تاسو سره یو بل آپشن هم چې تاسو میسیجز هم ته کولی شي KP کې لګوندې دما یعنی 8881 باندې بس تاسو میسیجز هم راځي. और थर्ड ऑप्शन भी आप लोग के पास आ चुकी है. तो थर्ड ऑप्शन कौन सा है नो هغه داري چې تاسو موږ ته د کمنټس په لار هم خپل پیغامات خپل میسیجز چې کوم دی هغه را رسول شي ان شاء الله هغه به هم پروګرام کې خامخا شاملو. خو بالکل جی چونکی 96 رنگونو کې زموږ کوشش داوي چې خپل فرش مارنینګ شو د نو زموږه هیلث ټپس باندې یا دین علاوه داسې سبق آموز چې کوم داسې موضوعات وی چې کوم سوسایټي کې دا وخت روان وي داسې اکټیویټیز چې کوم باندې نظر ثانی یا موږ دا ویل شو چې نظر وړل چونکې ډیر زیات لازمي دي چې باغې باندې غف شپولګي تاسو سره هم هغه اپډیټس درکې چې څنګه
یو الارم انسان لګون تر ویخ کې لګ ټایم د پاره کنه او هغه خپل کارونه مارونه وکړه راغون کړو دغه شان دي زمون کوشش داري چې سونه اف ام 89.496 فریکوئنسي دا ډخه تاسو لپاره یو الارم په شان دي کارو کو چې تاسو لګون ته اویر شي یا لګون ته هغه ټایم تاسو رایا چې چیرې جون سره یا جون څنګه کول دي یا دغه اکټیویټیز چې موږ الریډي پته وي خو بیا هم زمونږ ذهن نه مونږ لګون د سایت ته کړی وي کنه نو دغه باندې خو بالکل چې هیلث ټپس باره کې بازو معلومات چونګې کافي زیات دي کاغه د ټیکنالوژي پاړه شي کاغه کرنسی ریټ شي نو هغه به تاسو وختن فوقتن ان شاء الله شاملو خو بالکل چې تاسو بس اپډیټ شاملو د هیلث ټپس پاړه باندې چې هیلث ټپس سم معلومات دي سم اپډیټس دي نو نن چونګې کم هیلث ټپس ته ځای تاسو سره ډیسکس کو نو بالکل چې دې کې چونګې مینګو نن چې کم د مونږ وایو عام کنه نو د مینګو څه فائدې دي چې کوم تاسو ته ملاویدلی شي او کوم تاسو له درکول شي نو چونګې د مینګو ډېر زیاتې فائدې دي که تاسو وګورئ چې نو هغه تاسو چونګې ګرمۍ یو ډېر زیات د ټولو خلکو فیوریټ پسندیده چې کوم فروټ نو هغه دی او بیا د دې فائدې داري چې تاسو امیون سیستم خاص کر قوت مدافعت هغه تیزی ښه کوي او چونګې وایټامین سی ده پکې او بیا ایسنشل داسې نیوټرنز دي پکې چې کوم تاسو لپاره کافي ضروری دي او هم دي چې تاسو ته ملاوي شي تاسو الریډي زویر شم چې فری نیوټرنز تاسو ته ملاويږي کاغه تاسو وګورئ وایټامینز تاسو ته ملاويږي په فروټس کې په ویجیټیبلز کې چې کوم سبزیان دي دین علاوه نور نه تاسو ته فری وایټامین ملاويږي وایټامین ډي تاسو را اډو کې مضبوطوالي د لپاره چون کې ډیره زیاته خدا اهمه ده او مطلب فائدہ مند دی کنه او چونګ ډیر خلک داسي وي هغه زموږ په اډو کو باندې درد دی اډو کو کمزوري وي نو مختلف ډاکټرانو وزټ کی د یو سیز د لپاره بل سیز د لپاره خو نیچرل سیز تاغي نه کینی چونکه نیچرل قدرتی او بیا نور چې کم دین هغه سحر ټایم کې ډیر زیات خلک غوغې نه بعد چونکه لړۍ شروع کیږي نو هغه بیا تاسو صحت د لپاره نقصان دی هم ده زګه چې الټرا وایلټ ریز دی پکې هغه بیا نقصان هم تاسو لا درکول شي نو بالکل جناب دې سره سره که تاسو وګورئ نو مینګو چونکه دغه فائدې هم دي بیا د زړه مسله مسایل لپاره هم ټول نه مفید دي چونکه پوټیشیمز وغیرہ شو میګنیشیم دغه سيزونه پکې هم دي نو دا ډیر زیات امپورټنت دي تاسو بلډ پریشر مینټین کولو لپاره او بیا که تاسو وګورئ چې نو خاص کر د کینسر بچاو لپاره هم مفید دي یا تاسو سکین خکولو لپاره هم ډیر زیات د سترګې نظر لپاره هم ډیر زیات خرین دغه فائدې پکې تاسو ملاوي دي شي بلډ شوګر لیول هم تاسو مینټین کولی شي دغه ټول فائدې چې کومې دا تاسو په مینګو کې یعنی جس کو هم کہتے ہیں آم نو په آم کې تاسو دغه فائدې ملاوي دي شي کنه پروډوسر سے وہی کنه گرمیاں اتنی بھی جو ہے نا ख़राब नहीं होती या हम कहते हैं गर्मियाँ इतनी भी हमें तंग नहीं होनी चाहिए इतनी भी बुरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं जैसे मैंगो हो गया ना आइसक्रीम्स वगैरह हो गए ठीक है आइसक्रीम्स के अलावा शरबत वगैरह जूसेस वगैरह डिफरेंट हो गए ना तरबूज वगैरह हो गए तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है तो बंदा कहते हैं कि गर्मियों से भी मज़ा बंदा ले सकता है नो दारा ची गर्मियाँ هم دغه فائدې بګوي چې خوراکونو مختلف جوسز وغیرہ شو یا آیسکریم وغیرہ شو یا دغه فرش فروټس چې کوم د سمر دي سمر فروټ چې کوم ورته موږ وایو نو دغه سيزونه هم پکې دي بالکل چې غب شپ روان وي خو راځو به د موضوع په اړه باندې هم جنن د پروګرام چونکه موضوع کمایو ده او پاغي باندې به خبرې ترې کو چې تاسو سره هم زه دغه موضوع شیر کوم پروډوسر سے تاسو سره الریډي په سکرین باندې شیر کړی هم جنن د پروګرام کوم موضوع ده یا کوم ټاپک دی نو هغه سره یا پاغي باندې چې کوم دي نو خبري چونکه تاسو आवाज به هم سره شاملېږي په دې باندې بل تاسو هم غب شپ لګوي ځکه چې ډیر اوریدونکو زموږ आवाज دا وخت او ریسون اف ام 89.496 فریکوئنسي باندې هو بالکل چې تاسو کمنټس به هم وقتن فوقتن ان شاء الله شاملو ځکه چې خولي سحر فرش مورنینګ او تاسو بیا زما بیک گراوند کې ګورئ نو خولي ماشاءالله فلاورز کنه ګلونه مولونه چې کم دي هغه د خیر سره بیک گراوند کې هم دي نو دا کنه چې انسان وګوري نو ارد گرد ماحول چونکه سحر ټایم کې ډیر مزه کوي جو هم کہتے ہیں مارغانو आवाजونه وی کنه ور سره که تاسو وګورئ جی نو خ زبردست ماحول چونکه موسم نن سبا ډیر زیات مزیدار شو هوا چې کومه لګه فرش شوی ده خو دعا به خامخا دغه کوي چې الله دې د خیر او د رحمت باران کوي یعنی چې دغه نقصانات پکې نه وي ځکه چونکه غلې او شنو هغه سره هم دا وی چې کافي زیات نقصانات ورسي کاغه فصلونو ته وی کاغه گاړو ته وی کاغه تاسو جی کور کې شیشو مشو یا سولر سیستمز ته وی کنه نو کوشش کوئ چې دغه لپاره سپیشل خیال احتیاط او دعا چونکه لازمی کوئ بالکل جنن چې کومه د پروګرام موضوع ده نو پروډوسر صاحب چونکه الریډي تاسو په سکرین باندې شو کړي هم دا چې کامیابی اور بڑے مقصد کا تعین کیسے کیا جائے کنه مطلب دا چې کامیابی او لوی مقصد چې کوم دي نو هغه
حاصلول څنګه وي یا دا ګول سیټینګ چې کوم په لایف کې دا څنګه کول پکار دي. نو په دې باندې تاسو ما سره خبرې کوي چې تاسو وګورئ جی نو کامیاب خلکو ته کوم وګورو نو موږ ته کامیابی ډیره زیاته اسانه ښکاري. موږ وایو چې پلان انسان چې کوم دی هغه په ژوند کې کامیاب شو. نو کومه دې ته وګورو چې دې کامیاب شونه دي دغه کامیابی دغه پونه ته یا دغه کامیابی دغه مقام ته دې څنګه ورسېدو یا د کم تکلیفات چې کم دي تیر کړی دي. نو هغه وی کنه په دې لار کې طوفان هم راځي، په دې لار کې باران هم راځي، په دې لار کې چې کم دي ګلیم کیږي، کله کله پکې نور هم راشي او کله کله پکې وی هغه ریمبو پکې هم راشي کنه. نو کله به پکې داسې لارې راشي چې هغه تاسو لپاره ډېرې اساني وي، خو کله به پکې داسې هم راشي چې هغه تاسو لپاره ډېرې مشکلې وي. خدا نه چې هر ټایم تاسو دغه سوچ کوئ چې را کامیابی بل انسان ته په پلیټ کې ډایرکټ ملاو شوی دا، بلکې داسې نه ده. د دې لپاره ډېر مهنت، ډېره خواري، زړه او سټرګل چې کوم دي جدوجهد مسلسل چې کوم ته موږ پرزسټنس وایو کنه، مطلب هغه په ژوند کې راوستل دي کنسسټنسي او دغه سره به انسان چې کوم دی ورو مخکې ځي د ترقۍ په لور باندې چونکې روانېږي. نو ګول سیټینګ څنګه کول په دې باندې خبرې کوو یا کامیابی کم خلکو ته ملاو شي، کم خلک چې کوم دی هغه په ژوند کې کامیاب شي او کامیابی او په مقصد کې څه فرق دی په دغه اړه باندې هم نن پروګرام کې خبرې کوو. او که تاسو وګورئ نو کامیابی او مقصد اصل کې پریکټیکل پکار دی، یعنی دا نه چې موږ صرف وایو چې زه یو څیز دپاره محنت کوم، خواري کوم، خو هغه جست زما ایمیجنري وي، یعنی زما سوچونه کې وي. زه هغه دا نه ویم چې دا زما پریکټیکلی هم دا زما په ژوند کې وي یا پریکټیکلی هم زه دا سیس چې کوم دی داسې فالو کوم او پریکټیکل ژوند کې دا مال څومره فایده راکولی شي. نو اصل کې کامیابی او مقصد چې کوم دی نو هغه پریکټیکلی د هغې مزه ډېره زیاته وي بنسبت دا چې موږ صرف په سوچونو کې او د خیالونو دنیا کې چې کوم دی هغه خپل ځان ډوب کو او بس په هغې کې چې کوم دی ټول عمر پاتې شو. نو صرف خیالونه نه دي بلکې د دغه خیالونو نه راوتل او بیا حقیقت ته هم دغه ژوند بدلول نو دا هم چونکې ډېر زیات لازمي دي. بالکل چې تاسو کالز به هم پروګرام کې شاملېږي، د لایف کال په تھرو باندې تاسو پروګرام کې ګډون شرکت کولی شئ. 0915 4 یو څلور درې باندې بس تاسو لایف کالز راځي، ریپټ کې بس تاسو کال چې کوم دی پروګرام کې شاملوم. ګورو به چې د خیره فرست کال اف د شو موږ سره څوک دی په لاین د کوم ځای نه بیا پروګرام کې چې سویل غواړي ځکه چې دواړه سیشن شروع دي، هم د ریډیو هم د فیسبوک د خیره. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وای تیروي خو ژوندون ځان دپاره هر څوک تیروي خو ژوندون ځان دپاره هر څوک ژوند هغه دی چې د بل واہ جی واہ 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 ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي. زبردست جی زبردست، ډېر زیات ښکلی لاینز. څوک د کوم ځای نه راسره په لاین؟ ظاهر حیران دکاندار. ظاهر بھائی د کوم ځای نه راسره په لاین؟ باجوړ نه راسره په لاین. ظاهر بھائی आवाज ملک ډېر زیات کټ کېږي را کټ کېږي لږ غونتې که ځای تاسو چینج کړو نو کیدای شي چې بیا ستاسو आवाज صفا شي. اوس څنګه شو؟ اوس کلیر شو؟ او جی اوس بالکل کلیر دی. ښه وان تاسو زول لیسنر یم خو بس پات کوي. ظاهر بھائی اصل کې مونږ پیژنو خو وجه دا چې ستاسو आवाज پکې مینس کې کټ کېدو که نه نو بس لږ کې موږ ته پته ونه لګېده چې چا आवाज دی. هلو بس پروګرام جی پروګرام لایو کتو په ریډیو باندې مم اوریدو. ښه جي ښه نو یقینا تا په سٹارټ کې ډېرې تفصیلا ګټورې خبرې وکړې، زموږ توجه یې ورته راوګرځول او خاص کر کې د عمل ضرورت دی که نه. بس الله دې وکړي چې موږ په عمل وکړو. بس ژوند بس دیجې په کار دی او د هر سړي کله انسان چې کامیابي غواړي که نه جی نو دا دی د بل د ښه سوچ کوي. کله چې موږ بل ښه سوچ کوو موږ به په خپله باندې کامیابۍ طرف ته ځو. جی همداسې ده. نو بعضې خلک چې هغو یو کار شروع کړي یاره وایي په دې کې کامیابي نشته دی، نو په کار دا ده چې موږ هر یو کار همت په نه بیږي. اواز درځي؟ جی بالکل. کامیابي هر سړی غواړي نو خپل محنت ته جاري ساتي او د بل हेलो आय हाय ظاهر بھائی چې کوم دی आवाज مینس کې کافی زیات کټ کېدو خو بیا هم مونږ چې کوم د موقع ورکړه چې आवाज یې لږ ډېر چې کوم دی د هوا په چپو مونږ ته راورسي. ډېره زیاته مننه ظاهر بھائی او خبرې همدغه مطلب دی چې یاره ژوند هغه دی چې د بل په خدمت کې تیر شي یا د بل لپاره خوالي کې تیر شي که نه. زیاتره خلک داسې وي چې هغه په ژوند کې د کامیابۍ په لور روان شي نو بل یا د کور کې یا د بل چې کوم دی خپې وخي. خو داسې نه ده پکار بلکې
ځان سره چې الله تعالی درکړې ده، الله تعالی کامیابی درکړه، نو بل انسان له هم لاس ورکې او هغه هم ځان سره اوچت کې. ما په ژوند کې همیشه هغه انسان په ټاپ باندې کتلې، هغه انسان مې همیشه بره اوچت کتلې دی چې کوم کس د ځان سره بل انسان له هم لاس ورکړي وي او هغه هم ځان سره د کامیابی په لور باندې روان کړي وي. نو دغه چونګې ډېره زیاته لازمي خبره ده. بالکل چې تاسو نیکسټ سوال به هم ګورو چې څوک در سره په لاین د کم ځای نه بیا جی پروګرام کې د خیره سویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی روزانه پروګرام کې هرکلی وای څوک د کم ځای نه؟ انور خان در ادم خیل. واه جی واه انور بھائی، تاسو به اکثر وی چې رابعه قیوم تاسو ته به आवाज ډیر زیات چینج کوم خو نن چې کوم د تاسو आवाज حقیقتي چې چینج. انور صاحب څنګه یې؟ خې جوړه تکړه. الحمدلله جی تاسو سپیشل دعاګانې تاسو وایي چې جون وخت د خیره خره روان دي. شکر الحمدلله ډیر خپل روان دی، وخت تیریږي. موسم څنګه دی؟ موسم خدا درته وایم چې د کور مخې ته تقریبا په 1000 آمنے سامنے لمبي چوڑی لمبي او چوڑی چې کومه ده 1000 فوټ کې دا شنه فصلونه دي او شاته غرونه دي او دا د مرغو او د توتیانو د خاروګانو دا چغې دي. واه جی واه 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 انور کاکا یقین وکړئ کنه هغه ماین کې سړی امیجن کی کنه لکه څه سوچ وکړي چې تاسو کله وای نو الریډي کومه کتلیم نه وینو دماغ کې هغه تصویر چې کوم دی جوړ شي. یره باور کې چې عرب کا داسې د مرغو خپل موسم دي کنه. نو عرب تکي کم نس کم داسې دوه درې مرغي بدلون کوي. اوس ستاسو پروګرام نه پاو وخت مخکې یو جی پټه ونه ده د هغې لاندې ناست مونږ کلم کړی ده، د توت ونه ده کلم ده. ښه جي ښه. خو دغوم رم پلنه شوې ده چې 2 کسان لاسونه داسې خواره ورکړي نو راتاویږي. نو ما هغه لور ته وویل ما ته دا غږ اورې نن ویله او ما دا ګوره نوی مرغۍ را پیدا شو. واه 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 ماشاءالله جی ماشاءالله. خانه ورشوګانې دي کنه او دلته ډېر ښکلی موسم دی. ما خو بار تاسو ته هلو نور هلو جی جی اواز بالکل جانور کاکا هم आवाज زما په خیال ډیر زیات کافی حد پورې چې کم دی ډراپ شو. اني هاو جانور کاکا ډیر زیات مننه. پته نه لګی چې دا څه ایشو ده یا د سیګنل مسلوي. تاسو کوشش کوئ چې تاسو کله پروګرام کې کال وکړئ شرکت وکړئ. نو ما ته پته لګی چې کال ډیر په مشکل باندې ملاو شي، تاسو دونه سټرګل وکړئ ورته انتظار مو کوي بیا کال ملاو شي. او بیا هم تاسو چې کم دي زیات تر اوریدونکو داسې وي چې هغه ریډیو سره خوا په خوا کینی او مونږ ته کول کی نو بیا د هغې په وجه باندې هم تاسو زموږ خبرې چې کم دي هغه ونه شي. خو اني هاو چې تاسو کوشش کوئ چې کله هم پروګرام کې کال وکړئ چې کم ځای سیګنل وي هغه سایډ ته زیات تر ځي او بیا دې سره ریډیو سره چې کم دي خوا کې مکینې نو زموږ او تاسو خبرې چې کم دي هغه به پوسیبل شي. نیکسټ کال وګورو جی. السلام علیکم. ای هاي کال ډراپ हो गई. بالکل جی تاسو کمنټس هم چونکی کافی زیات را روان دي کمنټس به هم شاملوم تاسو سره وقتن فوقتن او چونکی زموږ رونه په الریډي خبرې وکړي چې دغه سيزونه دي چې د دې په وجه باندې مونږ په ژوند کې مخکې پرمختګ یا د کامیابی په لور چې کم دي روانې دي شو. او بیا انور کاکا ډېر ښکلې خبرو وکړه چې یاره فرش مورنینګ ښکلې سهار او ورسره یو داسې مرغۍ وه چې د هغې اواز هم ډېر مختلف و. نو ما وی چې یاره د اواز ورې کور والا ته مې وي نو هغې وي چې او لکه ډېره مختلف مرغۍ. نو دغه شانتي ګورئ جي ډېر مختلف نعمتونه دي، مختلف څیزونه دي. والله بیا وایي چې وګرځه دنیا وګوره چې دنیا څنګه جوړه شوې ده او بیا هر یو څیز داسې څیزونه دي که هغه زه خبر وکړم په دنیا کې نو هغه لا مونږ په خپلو سترګو باندې کتلي هم نه دي. خو هغه به هله کتلی شي چې ایکسپلور وکړو مونږ بهر لاړ شو چې دنیا وګورو، غرونو کې وګورو، هر یو ځای کې ګوټ په ګوټ وګورو نو هله به مونږ ته پته لګي چې یاره څومره څیزونه دي، دنیا څومره ښکلې جوړه شوې ده، دا هر یو څیز څومره ښکلې تیار شوی. نو دغې سره او بیا دې سره چونکې خبرې الریډي په موضوع باندې روانې وي چې کامیابي او لوی مقصد دغه څنګه حاصلولی شو یا دا مونږ څنګه اچیو کولی شو. نو ما یو ځای کې چونکې یو سیشن ډیلیور کولو، یو سیشن کې وم او هغه ما اټینډ کولو او هغه سیشن کې چونکې ما خپله سپیکینګ کولو نو هغې کې ډېر زیات سټوډنټس ناستو د مختلفو ادارو نه یا مختلفو شعبو نه مختلف فیلډ نه هغې تعلق لرو. خو ما هلته کې چونکې دا تپوس وکړو چې یاره د کم فیلډ نه سټوډنټان دلته کې موجود دي نو ډېر وي چې مختلف فیلډز نه خو د هغې چونکې پریکټیکل څه کار نو هغه سټوډنټانو هغه طالب علمانو چې هغه صرف او صرف د بک د کتاب په دایره کې صرف تاویږي. زه دا نه وایم چې کتاب ریډ کول نه وي پکار بلکې ا بک از ا ګډ فرینډ که نه کتاب چې کوم دی هغه ټول نه ښه دوست ستاسو کیدی شي په تنهایۍ کې په هر ځای کې کتاب نه تاسو ډېره زیاته زده کړه کولی شي. خو هغې څه کولو هغې به صرف او صرف د کتاب لیمټ پورې که کتاب کې به څونه انفارمیشن معلومات وو نو هغې نه به اوټ هغې نه تلل که نه مطلب دا چې بس هغه سرکل کې به صرف تاویدل. خو بیا
بیا پکې ما داسې خلک هم وکتل په هغه سیشن کې چې ډېر پکې داسې وو چې هغوی وي چې یاره موږ صرف او صرف د کتاب لیمټس پورې سبق نه بلکې د دې نه بهر هم دنیا ګورو ایکسپلور کوو چې یاره نوي څیزونه څه دي جدید ټیکنالوژي چې راله د دې په اړه باندې که دغه شانتې دنیا موږ ګورو د هغې په باره باندې که نه نو هر یو څیز باره کې چې کوم دی وایي ریسرچ کوو هر یو څیز ګورو د هغې تحقیق چې کوم دی نو وایي موږ خامخا کوو نو اصل کې پریکټیکل سیزونه چونکې کافي زیات کم وي کوشش کوئ چې د خپل دغه بوک نه علاوه هم پریکټیکلی تاسو په خپل ژوند کې دغه بوک په خپل ژوند کې پریکټیکلی امپلیمنٹ کړئ په ځان باندې چې یاره د بوک کې څه لیکلي دي یا د بوک کې څه سیزونه دي هغه زموږ په پریکټیکل په اصل ژوند کې موږ له څه فایدې یا څه ریزلټ چې کوم دی هغه موږ له پوزیټیو راکولی شي خو بیا چې کوم دغه بوکش خلک وي صرف په یو کتاب سرکل کې تاویږي نو دی بیا اکثر ډېر پکې داسې وي چې هغه چونکې که یو سپیکر وي یو موټیویشنل سپیکر وي یا یو انسپایریشنل سپیکر وي هغه راشي هغه خبره کوي نو بل ورته وایي چې دا خو زموږ موضوع دی دا خو زموږ ټاپک دی د ویلې سړي چې دی لګیا دی د خو کتابونه نه دي ویلې چې دی لګیا دی که نه نو اصل کې هغه ریسرچ کړی هغه ایکسپلور کړي دي هغه دنیا کتلې هغه ایکسپلوریشن کړی دی هغه ایکسپوژر کړی نو هغې په وجه باندې هغه اوس دې مقام باندې ودرېدلی او هغه پې خبرې کولی شي خو دغه خلک بیا داسې وي چې هغه چونکې په خپله د یو څیز پورې لیمیټډ وي نو هغه بیا په بل باندې کریټیسایز هم کافي زیات کوي خو په کار دا دی چې مونږ لیمیټس ختم کړو بلکې سرکل چې کوم دی هغه خپل هغه وایي که نه لوی کړو نو اله به مونږ دنیا کتلی شو اله به مونږ کامیابي چې کومه ده هغه حاصلولی شو نیکسټ کال به ګورو ځکه چې کال ډېر زیات را روان دي السلام علیکم وعلیکم السلام انور کاکا د پروګرام کې وزلې بیا هرکلی وایي دوباره مو چې لکه کال میلاو شو بس کال میلاو شو خو لکه کټ شو ډېر او سیګنل ریډونه ډېر لرې ناستو ما خو بس ښه جي ښه بس کیدای شي دغه سیګنل ایشوز وغیره چونکې کافي زیات دي نو د ډېرو خلکو کالز میلاو شو خو اواز یې چې کوم دی هغه ډېر زیات خراب وي څنګه انور کاکا خیر دی الحمدلله بس وخت تېرېږي ټاپک طرف ته به راشو جی جی ټاپک داسې ده چې کامیابي د هر انسان په خپل لاس کې ده که نه یو انسان ښه کامیابی په لور روان وي خو چونکې نصیب ورسره کار نه کوي نو هغه لکه څه ناڅه وروسته ځي جی جی او ځینې انسان داسې وي چې هغه کتاب هم حاصل کړي تعلیم هم حاصل کړي ښې نوکرۍ هم حاصل کړي خو زه به ده ووایم رابعه که نه جی جی چې که دا څومره خلک ځان یې شو کوي چې یاره زه کامیاب شوم جی جی خو دغه انسان ناکامه دی دغه انسان به زه به ورته ناکامه ووایم چې دی خپل هر ډګر ته ورسېدو صرف د خپل ځان لپاره ورسېدو ناکامي یوازې او کامیابي دا یوازې نه په دغه کامیابی کې ده چې ما ډېر دولت وګټو ما ښې نوکرۍ پیدا کړې یا ما ښه ځان شټرګل کړو که نه کامیابی به زه ده ووایم چې دا په قام ولس کې ده بالکل بېشکه ستا سره چم ګاونډ خوشحاله او ستا په لویۍ باندې ستا په کامیابی باندې ستا ګاونډي خوشحاله او تا سره یار دوست خوشحاله او دا نه چې تا غله څه ورکړي جی جی ګوره دا مینه چې کومه ده که نه او دا د زړه خلوص دا د خولې مندړ موږ ورته د خولې مندړ او ژبه ویو بالکل چې دا ستا بېکاره وه نو خدای شته دی چې په حیات آباد کې دا ټولې بنګلې مستا شوې وګورې خلک به دې کامیابي نه یادوي خلک به دې هغه بد اخلاقي را یادوي بد اخلاقي دا ژبه هم کلا ده هم چې کوم ده نو بلا ده بلا ده دا د مشرانو متلي دي نو ریرې جانې زه به ده ووایم چې اوس لکه یو تاسو چې کم ټکی وکړو که نه یوازې یو کتاب نه دی چې ته زده کړي یو انسان په داسې ډګر روان وي چې الحمدلله د هغه په لاس کې به هېڅ هم نه وي صرف هغه یو نوکري به وي یا به یو ډیپټي به وي خو د هغه نه به په دفتر کې خلک خوشحاله وي په ګیټ کې ګیټ کیپر به دې خوشحاله وي چې یاره دا ډېر ښه سړي دی اخلاق یې ښه دي زبان یې ښه دی زبان یې ښه دی ګوره هغه ګیټ کیپر ته سلام وکړي که نه نو د هغه ګیټ کیپر خو هم د ده دپاره ولاړ وي که نه نو د هغه ته زړه تازه شي زړه یې پېښه شي چې یاره دا ډېر ښه سړي دی که د ده په ماحول کې په ګاونډ کې هر رنګه ناستې وي خو هغه ناستې د ده د ناستي په شکل وي د سړو په شکل وي د انسانیت په شکل وي دله ما هلیکاپټر یې ورکړی دی د ټول پاکستان خو چې ده کې انسانیت نو دغه انسان پاتې دی یوازې په دولت کامیابي نه ده همداسې انور کاکا ډېرې زیاتې ښکلې ګټورې خوندورې خبرې چې یاره دغه انسان بیا په هر یو څیز کې د ژوند په هرې منډه تړله کې چې کوم دی ټول نه شاته بیا پاتې دی
زه ګوره دلته پردی زمیندار یم رابعه چې تا ته ما ویلیم دي زه خپل اصل له چا نه پټوم که نه جی جی خو باور وکړه د دره دمخیل خلک په اټاباد شو په ګلبرګ شو په صدر شو په دې ټولو مالدارو الحمدلله ښه اوچت روان دي خو خلک زه چې یو حجرې ته ورشم که نه د هغوی دواله ورشم د هغوی خادیله ورشم ما ته د کټ سر پرېږدي خو زه بعضې ټایم تا ته مو ویم چې زه دومره کس نه یم ګوره په دې ریډوانو انور کاکا ته سلام بالکل جی بالکل دا خلک قدرمن دي چې ما قدري یعنی زه دومره د کمال والا سړی نه یم خو پکې دا ده چې زبان به مې سم وي اخلاق به مې سم وي کېدای شي بالکل لیدلی نه یم نو هغه ته څه پته نه لګي چې چا زه لیدلی یم هغه ته پته لګي بېشکه انور کاکا ډېرې زیاتې ښکلې خبرې ټوله خبره د دغه اخلاقو ده د دغه مینې ده د دغه ژبې ده تھینک یو سو مچ انور کاکا چې تاسو راسره په لاین راغلي دي مننه او څومره خلک چې زما اواز اوري په مینه خلوص ورته سلامونه وعلیکم السلام جی تھینک یو سو مچ انور کاکا راسره په لاین وو ډېرې زیاتې ښکلې خبرې وکړي چونکې زمونږ د پروګرام مشر او دغه شان دی چونکې تاسو وګورئ چې زمونږ پروګرام ته ډېر زیات داسې اورېدونکي چې کوم زمونږ نه مشران دي زمونږ کشران دي او بیا دغه میندې خویندې شوې کیوټ ماشومان دي نو پروګرام خامخا اوري پروګرام چونکې مس کوي نه خو بیا انور کاکا یو ډېره زیاته ښکلې او مزیداره خبره وکړه خبرې دا وکړه چې یاره که تاسو وګورئ نو دغه بوکش خلکو باره کې چې دا صرف یو سرکل کې تاویږي خو دې صرف او صرف دا کوي چې دې هغه وایي که نه بیا ځان ته څه ووایي که چا ځان ته څه ووایي یا غرور تکبر پکې راغی نو دغه انسان بیا همیشه چې کوم دی په ژوند کې شاته پاتې دی کامیابي د ده نه په خپله چې کوم دی تیښته کوي او منډه ترې چې کومه ده هغه وهي داسې چونکې زما کوشش دا وي چې زه مشرانو سره زیاتره ټایم سپینډ کړم هغوی سره کښېنم د مشرانو خبرې چې کومې دي که نه دا ډېرې زیاتې لازمي دي او دا داسې خبرې دي چې دې ته موږ ګولډن ورډز وایو که نه نو چې څو پورې ستاسو مشران دي ژوندي دي نو کوشش کوئ چې هغوی له ټایم ورکوئ هغوی سره خامخا کښېنئ نو زموږ یو ډېر زیات خوږ مشر هغې سره چونکې زما یو ځل ناسته شوې وه او هغې دغه خبره کولې وي نن سبا دا مینه ولې کمه شوه یا د مینې کمې ولې راغې که تاسو وګورئ نو وایي پخوا یو ځل داسې و چې دا کهاني چونکې ریل کهاني ده بالکل او هغې دا وي چې مونږ ټول به ناست نو دی یو کس براتلو د دوه زامن چونکې بهر ملک وو هغې بهر ملک سبق وي خو لږ د فیملي نه ښه مالدار وو که نه نو وایي دی به چا سره په ښه اخلاقو باندې یا په ښه ژبه باندې چا سره خبرې نه کولې خو به ده وایي چې مړه زما بچي کامیاب شو بار ملک نو زما څه کار دی چې زه خلکو سره خبرې کوم اوس خو به زه ښه سوټډ بوټډ ګرځم ځکه چې زما ژوند چې کوم دی هغه ښه شو زما ژوند دا شو زما ژوند چې کوم دی د دې کلي د خلکو نه چې کوم دی نو مختلف شو یو ډفرنټ ژوند چې کوم دی هغه ماته حاصل شو خو د هغه چونکې دا یو ډېر زیات نیګیټیو سوچ و د هغه دا یو چونکې ډېر زیات غلط سوچ و او هغه سوچ دا و چې هغه غرور تکبر وکړو په خپلو زامنو باندې چې یاره هغې ته کامیابي ترلاسه شوه او هغه کامیاب شو چې بهر ملک لګیا دي سټډي کوي خو که بیا هغه وګورئ چې محله کې به چا سره سلام دعا نه کولو که چېرته محله کې به داسې وشو چې یاره څوک به وفات شو نو ایون دی به وله هغه جنازې له هم نه ورتلو بس ځان ځاني او بس ځان ځاني به پکې چې یاره بل کس سره به یې چونکې خبرې مبرې سلام دعا دا څیز نه کولو دا څیز بالکل ختم و نو یو ورځ داسې کار وشو چې د هغه په کور کې او د هغه خپله کور والا چې کومه ده هغه وفات شوه نو هغې چونکې مختلف ځایونو نه خلکو ته بیناګانې وکړي د کلي نه د بهر ملک نه چونکې هغې د رشته داران وغیره چې کوم یار دوست هغه ول ځان راورسولو رالل وله خو یاره دی وی چې میلمانه چونکې کافي زیات دي کلي کې اعلان وکړو چې یاره موږ لرې څوک راشي خو د کلي باچا هم دا ووایي چې یو کس په هم وله نه ځي ځکه چې دا داسې انسان دی چې دا چونکې نه چا سره کړې ده نه چا له تلې راغلی دی او بل لا چې غرور تکبر یې کړی دی ایون چا سره سلام دعا هم نه ده کړې نو مینه خو لا لویه خبره ده نو بیا چونکې هغه له هم څوک نه تلل بیا دې راغی جي په یو کور باندې باچا له راغی باچا دې وایي چې یاره ما له خو څوک راځي نه زه څه وکړم زه خو به اوس وشرمېږم ځکه چې له کلي نه خلک راغلي یار دوست راغلي دي بچي مې راغلي زه به هغې له څه جواب ورکوم که نه نو بیا د هر یو کور دروازې له دې په خپله تلو هغې ته یې نوکینګ کولو هغې نه یې معافي غوښته نو بیا ورسره زه باچا چې کوم دي دوه درې کسان وکړل نو هغه جنازه چې کومه ده داسې وشوه خو مطلب زما د دې کهانۍ مطلب دا دی یا د دې خبرې مطلب زما دا دی چې یاره ځانځاني یا صرف غرور تکبر په کامیابۍ باندې غرور تکبر نه دی کول پکار بلکې انسان باندې هر قسمه حالات راتلی شي کوشش وکړئ چې خپل چم ګاونډ رايوځئ کې یو موټي کې نو هله به تاسو ته کامیابي ترلاسه کیدی شي هله به چې کوم دی په ژوند کې کامیاب کیدی شي نیکسټ کال به ګورو چې څوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی روز جانا پروگرام کې هر کلی وای چې څوک د کوم ځای نه ډېره زیاته مننه باجی یا تنها پرام برس مرکز نه واپس باندې واہ جی واہ واہ یاز بھائی ویلکم ٹو دی شو یاز بھائی څنګه
ډېره زیاته مننه بازي تاسو ته مارننګ شو کې موست ویلکم هر کله وخت راغلاست وایم الحمدلله خیر نو امید ساتو چې زموږ باجی هم په صحت باندې بالکل ټیک ټاک جس تاسو سپیشل دعاګانې ری فټ فاټ زما ته دا ویل شم کنه یاز به فټ فاټ بس الله مو خاصه د باجی چې تاسو دغه رقم راځي زموږ لپاره خو سوچ لري او خپل ټاپک راوړي زموږ لپاره ډیر زیاته مننه ایاز بھائی خوشاله اوسئ چې ایاز بھائی سب ویل غواړي نن چې کومه د پروګرام موضوع کم ټاپک دی په دې بس ویل غواړي بس باجی ما صرف د انوار کاکا خبرې واورېدلې او بیا په تاسو دا کہانی وکړه نو بس زه به دومره ووایم چې غرور او تکبر زموږ سره خوند نه کوي که نه باید چې تاسو چې څنګه دا سټوري وکړله چې لکه هغه پخواني وایي که نه دغه خلک د اولډ خلک چې کومه دی هغه جی 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 مشران او مشران چې کومه دی باید هغه وایي غر په غر نه ورځي انسان په انسان باندې ورځي که نه زمونږ له پکار ده چې سبا مونږ انسان ته محتاج کېږو نو غرور تکبر او په اخلاقي ورسره ولیکو الله او تکبر چې کومه دی هغه صرف الله ذات ته خوند کوي چې لوی ذات دی هېڅ محتاج نه دی انسان خو سبا له انسان ته محتاج وي نو بیا ولې تکبر او غرور ولې غرور تکبر او په خپلې کامیابۍ باندې چونکې نن د پروګرام موضوع دا د ایاز صاحب چې کامیابي حاصلول څنګه وي خو بیا داسې خلک وي چې د کامیابي ترلاسه شي نو یاره هغوی بیا دونه ځان ته سوي او باجي او دا صحیح خبره ده چې کامیابي ترلاسه کړي بیا نه چا سره دوا سلام نه چا سره کینی دا کامیابي خو تعالی الله درکړي ده جی جی الله درکړي ده الله خو د نبی ته هم اخستې شي اغستی هم شي بېشکه جی بېشکه داسې ده نو صحیح کار نه دی په کار ده چې موږ د دې نه ځان وساتو انشاءالله جی انشاءالله ډېره زیاته مننه ایاز بھائی چې را سره په لاین راغلی جی او بیا دغه ښکلي اپډیټس یا دغه ښکلي موضوع باندې چې کوم خبرې دا را سره تاسو شامل کړي جی خوشحاله اوسئ تھینک یو سو مچ ایاز بھائی را سره په لاین وو او زمونږ د خیره فیسبوک سیشن هم چې دی هغه بالکل ختم دی او ریډیو باندې به زمونږ خپرونه بیا روانه وي بالکل چې ریډیو باندې تاسو زمونږ आवाज اورئ شئ سن اف ام 89.496 فریکوئنسي باندې به تاسو زمونږ غږ زمونږ आवाज اورئ خو چې څومره د فیسبوک کتون کې دی چې هغې نه به زه اجازت غواړم د لوی الله په امان